نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين صدق الله العظيم. سورة عنکبوت شلم پارا یو دیرشتم نمبر آیت. ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام واقعہ مخی ہم بیان شو. اس قدیر کو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام واقعہ بیانی مخدہ واقعات تفصیلاً بیان شوی دا سورۃ ہود کی. ابراہیم علیہ السلام تو فرشتے راغلے انسانانو پر شکل با. ابراہیم علیہ السلام کے بشارت پر کچھستا بزوی کی. اسحاق علیہ السلام زوی بنی کی. جگہ پدغ مقبان حضرت سارہ رضی اللہ عنہ والارو. اسحاق علیہ السلام دا سارہ رضی اللہ عنہ زوی. خوشخبری ملو شو چستا بزوی کی اسحاق علیہ السلام او داغین بعد دی فرشتو و تخبل خدمت بیان کی چی منگزو لوط علیہ السلام دا قوم چکم علاقہ دا اغین فرمانی شروع کردی دا داغین حلاکت دا پار داغین. ابراہیم علیہ السلام و تو فرمان چی پدی علاقہ کی وزمہ اورار لوط علیہ السلام یہ فرشتو ہوتے چستا اورارت و مومنان تبمن سنوا یو اغیبت تکلیف نبچوی. البت بی بی چکم دا کافر دا اغبت قوم سر حلاکی. لوط علیہ السلام تدا فرشتی راغل دی فرشتو دراتلو سرا لوط علیہ السلام خفشو. مخی صورت ہود کی ذکر شیو چی دا فرشتی خیستا زوانانو پر شکل لاغلوی نو قومی بی حیو ناغی مخبل کوشش کی دی ملمنو فرشتو لم تکلیف ورکول غفتل نو پاغی لوط علیہ السلام خفشو. فرشتو تی خفکی گما تالمون نجات ترکوستا احلا دی منتصویل رجم ددید عذاب دا پار راغلی. بیا د لوط علیہ السلام د قوم چې دا کوم علاقه وه دا ټولې د بنیاد نه اوچته کړه ویښنه او الټې را وغورځول او د پاسې بې د کاڼو باران ووهلو. دغه علاقه ټوله الله جل شانه په دې عذاب سره ختمه کړه. لوط علیہ السلام سره د مؤمنانو نجات او بیبي سره د کافرانو هلاکه شوه. یو د هغې واقعه به دې ځای کې ذکر شي. بل دا شعیب علیہ السلام چکم مدین تتلی و قوم تید اللہ دا وحدانیت دعوت ورکی غی فساد ہو. مخکم دا واقعات تفصیل سر بیان شیو. نو اللہ جل شانہ دی شعیب علیہ السلام تا سرد مومنان و نجات پرک قوم حلاک شو. بیا عادیان و سمودیان واقعان تفصیلا بسورت الاعراف کی ذکر شیو. عادیان هود علیہ السلام سمودیان صالح علیہ السلام پیغمبر تل قوم تے دعوت پر قوم مخالفت اللہ پاک غی ہلاک کر مومنان ترجات. دا قارون فرعون حامان واقعان وقت تفصیل سر ذکر شو چه سرد اخبر ملگرو قارون خجوندی پزمک خخش فرعون حامان او دا قول قوم پا دریائی نیل کی غالباً بحر قلزم کی اللہ جل شانہ قول حلاک کو. موسیٰ علیہ السلام سرد بن اسرائیل نجات موندو. اگا واقعان تفصیل سرا بار بار ذکر شوی. سورہ بقرہ نواقلہ کر دیجئے پوری بار بار دا موسیٰ علیہ السلام دا بن اسرائیل و دا فرعون او دا غید قوم واقعات ذکر شوی. بیا اللہ جل شانہ فرمی دا دی مشرکان دی چی دا کم خدایان نیولی دا دا جولانم کم جوری. جولا زالا کور جوڑ کی فادم را کمزوری پوری چی معمولی ہوا پی راشی آگئی وانی ختم. یہ کافران دے خبر بطانو پسی داسک میدون تڑلی
هیڅ قسم فایده دې ته نشي دا بوتان نشي ورکولی نو د دې کافرانو د دې شرک او د دې مضبوطوالي مثال زیات نه زیات د جولا د جال حقیقت جولا جال کمزوري چې څنګه د جولا جال کمزوري دا نو د کافرانو د شرک او د دې کفر وزن او طاقت هم د جولا د جال په شان کمزوري نو الله جل شانه فرمایي ولما جاءت رسلنا وهركل چراغ زمنگ فرشتے ابراہیم علیہ السلام تبل بشرا پذیر باند بکی واقعہ ذکر شد ابراہیم علیہ السلام ولسقی علال کو بقی و تکی خودلا ولد کلیشی وسقی اغیر نقوڑ ابراہیم علیہ السلام تیر محسوس کا ایو طبیعی ریگا من فرشتیو قال خوش خبری درکو او قوم دلوت علیہ السلام کا عذاب دفار دامن مختبار بار ذکر شد قالوا ويني فرشت إنا مهلكوا لهذه القرية من هلاكون أهل تدغكلي قرية لوط عليه السلام لرا إن أهلها كانوا ظالمين يقين أهل تدغكلي ظالمان دي قال إبراهيم عليه السلام وفرمائل إن فيها لوطا يقينا بدغكلي كزما أورارو لوط عليه السلام دي قالوا ويني فرشت نحن أعلم بمن فيها من في قباجة سجوك بكيدي لننجينه أهله إلا امراته من بقا مقادت نجات فرقود أهل تامگر بی بی تنا كانت من الغابرين دادا دشا تفاتکی دن کو حلاک شودونا ولما ان جاءت رسولنا او هرکل چراغ لی دا فرشتی زمنگ لوط علیہ السلام تا سی ابیم دی خفشو باقی باندی وضاق بهم ذرعا او تنگی شو بدی باندی سینا وقالوا اخوی دی فرشتو لا تخف تم یریگا ولا تحزن او خفکیگا ما انا منجوک و اہلکا یقنا منتجات درکو تاتا او استحلت الا امراتکا مگر استا بی بی تنا كانت من الغابرين دادا دشات فاتکی دن کو حلاک شودونا انا منزلون على اهل هذه القرية يقنا من نازلون کی پاہد دی کلی باندی رجزم من السماء عذاب دا اسمان دا طرفنا بما كانوا يفسقون بسبب ددی چی دی فاسقان دی ولقد تركنا منها آية بينة او بتاقی سر من پریخود دا کلی والا خلق ددی کلی والا خلقنا آية بينة واضح علامات ہدایت و دا عبرت لقوم يعقلون دے قوم دفار چاگی عقل لري وإلى مدين أخاهم شعيبا أمن لقلوا مدين ترور دي قوم شعيب عليه السلام فقال يا قوم اعبدوا الله بس فرمى شعيب عليه السلام اے قوم زماد یو اللہ عبادتك ورجو اليوم الآخرة او تاسو امید ساتي دورز د آخرت ولا تعثوا في الارض مفسدين او تاسو مگر دی پزمک کی فسادیان فکذبوا فزدی تکذیب کو د شعیب علیہ السلام فاخذتهم الرجفه فسون وذيل زلزله فاصبحوا في دار جاثمين فغرزدل دی پخپل کورن کی الٹا پرات حالات شدا وعاد وثمود من هلاك عادیان و ثمودیان وقد تبين لكم من مساكنهم او واضح دی پتاقی سرخکار دی تاسو تا دی کورنا وزین لهم الشیطان اعمالهم قیسا کڑیو دی حادیانو سمودیانو تا شیطان دی کفر و گناہونا فصدوان السبیل پس دیئے بل کڑیو دنے غلارنا وکانو مستبصرین او دیئو مستبصرین خیاران دا دنیا پکارونو کی وقارون من حلاک کڑو قارون و فرعون و حامان و حامان ولقد جاءهم موسى بالبينات او بتاقي سراغل دوید موسى عليه السلام فواضح دلائل باندې فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين فزي تکبروا کو پزمک کیو دینو زمون نبت کی دن کی عذاب نو فكلن اخذنا بذنبه فسهر یو د دې مکه قومونو د هلاک شدو منقنی ول په سبب د گناهونو د دوی فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا پس باز د دوی نه اسو چې موږ ورو باغی باندې کان باران د کانو ومنهم من اخذته صيحه او باز د دوی نه اسو چې ول اغلرا چې جبريل عليه السلام ومنهم من خسفنا بالارض او باز د دوی نه چې موږ ژوندۍ خکل پزمک کی ومنهم من اغرقنا او باز د دوی نه چې موږ غرق کړ په باندې وما كان الله ليظلمهم او نه دی الله پاک چې بچا باندې ظلم کی ولکن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دوی په خپل ځان باندې ظلم کوونکي په سبب د ګناہونو د کفر باندې
مثل الذين اتخذوا من دون الله مثال کسان چغین ولی سوا د الله پاک اولیاء په خدای باندې كمثل العنكبوت پشان مثال د جولاد اتخذت بیتا چې د جوړ کړی وی ځان د پاره کور وان اوهن البيوت او یقین کمزور په کورونه کې لبیت العنكبوت قامقا کور د جولاګي چاغه د یخنه پیداور کې نه د ګرمه پیداور کې دا شان د کافرانو د خدایان نه د یخنه د پیدي دونه د ګرمه د پیدي یعنی په عبادت کول کې پیدا شتونه په عبادت نه کول کې نقصان شته لو كانوا يعلمون كاشرا مشركان بيجي ان الله يعلم ما يدعون من دون من شيء بشك الله پاک بيجي پاغه چې دا کسان را بلی دا مشرکان را بلی سوا د الله پاک نه په عبادت باندې دا شیونه هو العزيز الحكيم او د الله پاک غالب او حکمت والا ذات دی وتلك الامثال نضربها للناس او دا مثالنا من بیانو په قران کریم کې د خلقو د پاره وما يعقلها الا العالمون او پدې باندې نفي سوچ بنه کوي مگر په خلق الله السماوات والارض بالحق الله پاک پیدا کړی د اسمان او زمکه ما باندې ان في ذلك لآية للمؤمنين یقینا پدې کې خامقانه قدید الله د وحدانیت د مؤمنانو خلق د پاره واخر دعوانا